اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وی څوک چې چاته کنځلیو کی کنځلې او هغه محکم د تکنځلو کی وی د دې دواړو کنځلو ګناه به هغه چا په غاړه چې چا د کنځلو ابتدا کړي. وی چې څوک چاته کنځلو کی محکم ورته په جواب کې جواباً کنځلو کی کنځلې خو د ګناه خبرې دي. د دې دواړو کنځلو ګناه د هغه چا په غاړه ده چې چا د کنځلو شروع آغاز او ابتدا کړې ده. انزل سوا یو شپیتم نمبر حدیث ته 1561 نمبر. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه سیدنا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه نے روایت ته. ابو هريره د نبی علیہ السلام صحابي دی. الله پاک دې ترازی شي، الله پاک دې د خپل ذات ناراضي کی. زما استاو د ټول امت د طرفه دی الله تعالی بهتري بدلی وري. روایت کوي ان رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم قال چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایله دی المتصابانی ما قالا کنځلې کون کی چې یو بل ته کنځلې کوي سچ دې دواړو ویل فعلى البادي منهما د دې دواړو کنځلو ګناه به د هغه کس په غاړه چې چا د کنځلو آغاز ابتدا کړی ده حتی یعتدی المظلوم تر دې چې کله هغه مظلوم نه دی چې چا ته په اوله پیره کنځل شوي مظلوم هغه په دې بدل اخیستو کې کله زیاتیو کی نو بیا ګناه د په غاړه شو. رواه مسلم دا حدیث امام مسلم رحمه الله روایت کړی دی. دا حدیث په شرح کې حضرات محدثین مطلب بیانوي چې کله خدای مکه دوه کسان خپلو کې یو بل ته بدرت کنځلې وینا شروع کی او خو یو بل ته سپور استغی کنځلو کی چې کومه کنځلې لومبنه کس کوي هغه ورته په جواب کې هغه دویم کنځي او هغه کنځل ورته ریپیټ کوي واپس کوي چې دې بیا کوم کنځل کوي هغه دویم ورته هغه جواب ورکوي لګیای وې د دې ټولو کنځلو چې راجمه کې د دې ګناه بداغه چا په غاړه چې چا د کنځلو شروع کړي دا دای وجنا د ظالم ویل کېږي او د دویم ته مظلوم ویل کېږي. د حدیث په آخر کې فرمایله شو چې دا دویم کس کم چې مظلوم دی د چې کله د کنځلو بدل اخستو کې زیاتیو کې او د حد نه تجاوز کې هغه لومبني چې ورته څومره تکلیف رسول دی ایزه رسول دا نو دا دویم داغه په نسبت باندې د لومبني ته زیات ایزه او تکلیف ورسي نو اوس د دې ابتدا کون کې نه بزیات د دې دویم کس ګناوي د ګناه ته زیاته شو چې ورته وګوري دواړه اړه خصو چې ورته کې د نبی له سلام دی حدیث ته کنه چې ګوره چا د کنځلو ابتدا وکا ابلم ورته په جواب کې ما عمره کنځل ویل د بیا بل کنځل ورته وکا هغه ورته ما عمره کنځل وکا دا سلسله روانه ده که په دوه کنځلو درې دا که په دریو درې دا که په لسو کنځلو درې دا ټول د کنځلو هزار ګناه را اوچت کړل شو د لومبني په غاړه شو. دا اله چې د دویم په کنځلو کې زیاتې نه کړي و چې څومره کنځل ورته هغه کوي هغه مربدم کړي او کله د دویم دا خو د غصې حالت دی کې څوک دې ته ګوري چې ورګه زدا خپل کنځل ورته ناپ تول کوم او دا دغه د کنځلو برابرې دي ته څوک ګوري بیا مونږ ته خلک چې مسالم غر کې یو چاو پارمي بچي او بناسپتی غوړي زمونږ په واکو چې تیلې کې دی بلی مونږ خو خلک چې د خپل د خیر کې الله دې زمونږ استادو په زړونو کې تحمل او زغمل او برداشت پیدا کړي. د دې حدیث مطلب هم دا دی چې کله مونږ دا غوګونه خدای را کړی دي د پاره دوی دي چې کله په دې خبره نیمه داسې د غوګو ته دی راځي چا په دې یو اور یو د دې بل دروازه د دې بل غوګ دروازه به ورته بیرته کړي په دې بوله کشور کې ساری به نه آی کې یو خبره کنځل ده او کدی دویم یو ټکه کنځلم سیوا کنه په بدل خستو کې کنځل سیوا ک نو بیا به د دویم ګناه د غړوبنی نه زیاته او سختای
دیو جن علما فرمایي چې بنی آدم لا سړي له پکار دي چې د بدلی اخیستو په ځای معافی نه کار والی، صبر نه کار والی، تحمل نه کار والی، عفو نه کار والی. لکه قرآن شریف کې راغلی دی ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور. خامخا څوک چې صبر وکي او معافي وکي نو دا د لوړې حوصلې والا کارونو نه یو کار دی، د لوړې حوصلې والا اوچتې حوصلې والا کارونو نه کار دی. الله دې زموږ او ستاسو د ټولو حوصلې اوچتې چونګوبو کې د ډوبېدو نه دی الله مونږ بچ کړي، او معمولی خبره باندې سر کېدو او په تیش کې د راتلو نه دی الله پاک مونږ او تاسو بچ کړي. لوړه حوصله دی الله مونږ ته نصیب کړي. آفرین په الله ویلې دی لوړې حوصلې والا باندې، لوړې حوصلې والا اولو العزم پیغمبرانو سره به الله پاک د حشر کوي چې کله دی د جنگ په وخت کې صبر وکړي، صبر نه کار والی. او که ستاسو خیلي همدغه ډېر سخت د شیطان د لمبکولو ټیم شیطان کار کوي پکې، هغه جنی شیطان او که انسي شیطان هغه دې ورته ورچ چې ته غوسه شي، په دې غوسه کې فیصله کول ډېر ګران کاري. په دغه وخت کې اعوذ بالله ویل، بسم الله ویل، او د خپل پوزیشن بدلولو، د ولاړې نه کېناستل، د ناستې نه سملاستېدل، او یو چونګو بس کله کروجنی او اودس کول یا په خپل ټول وجود باندې اوبه خویل کوشش تدبیر چې موږ ته نبی علیه السلام کوم ښولی دی د غصې د کوزولو. دا چې کله د غصې په وخت کې سړی صبر وکړي، تحمل وکړي او معافي وکړي مخکې ته، دا د اوچتې حوصلې والا کارونه دي، اوچتې حوصلې والا. موږ داسې اورېدلي دي چې یو د کلي مشر دا موږ ته مور پلار دا کیسې کولې. د کلي مشر په لار روان و، خپل بړي سیم ورسره دا چمچیني وی خان نه خو به نه یارېږي، د خان د سمسای نه به وي ځان ساتي. نو خان روان دی د کلي مشر او یو غریب سړی نه، دا خان د خپلو بړیو سره ناست دی چمچو سره، یو غریب سړی پرې را روان دی، هغه پس سوچ کې به د سلام په ځای باندې کنځل وکړ. اراده د سلام به خو خولې نه کوچ وواته، کنځل وواته. د بعضې کس خوله وي داسې بس هغه په کنځلو باندې یو ځل پلیته شوي، بیا په زمزم هم نه پاکېږي، هلته هم لاړ شي او بیا هم چې راشي نو بیا هم څه کوي، کنځل کوي. یو ځل پرې اخته شوي یا مخته شوي وي، هغه چې کنځل وکړه دا سمسای ورپاسېدې چې وهویې دا خو خان ته څه وکړه، کنځل وکړه. خان ورته وي په کلار کښېنئ، کنځل یې کوم ځای کړي، هغه سلام واچولو وي. داسې خلک وي، دې سره د کلي مشریم ښایي ده بیا چې هغه ورانه څه ته راښکه، سمې ته راښکه، کښېنئ وي په کلار، کنځل یې کوم ځای کړي دي، تاسو غلط واورېده، د سلام وکړو سلام. نو دا اوس د اوچتې حوصلې والا کارونه دي. قرآن مجید وایي د دې سړي حوصلې ته سلام پکار دی، او هغه سلام دا دی چې داسې کس چې د بل کنځل برداشت کړي او هغه کنځل هم دعا حساب کې ځان دپاره، هغه هم سلام حساب کې ځان دپاره، دی به د اولو العزم پیغمبرانو سره د قیامت په ورځ باندې پاسي. یا ارحم الراحمین ذل جلال والاکرام.